السلام علیکم. دا سیاست چې دی کنه دا ډیر بیرحمه دی. په دې کې صرف د مفاداتو گیم دی. په پاکستان کې نظریه ورځ ورځ په ختمېدو ده. تاسو ته پته ده چې دوه جماعتونه ډیر زیات د یو بل مخالف، یو عوامي نیشنل پارټي چې قوم پرستی باندې د پښتونخوا د پښتنو په نوم باندې به سیاست کو، او یو مذهبي جماعت جمعیت علماء اسلام د هغې مولانا فضل الرحمن چې د هغوی د سیاست خپل یو طریقې کارو، او د قوم پرستو جماعتونو ته خو به ډیر په بد نظر کته چې دا خو د سره د اسلام نه خارج کړیو، چې دا خو د سره مسلمانان د نېشنلیان نه دي. خو بیا قوم کته او د دې نه مخکې د رژیم چینج نه مخکې به دوی په یو بل پسې ډېرې بدې ردې ویلې. د ایمل ولی خان بیانونه شته د مولانا صاحب په باره کې چې ټول الوای ځان له وخوړه او بل چا له څه نه ورکوي. داسې به د مولانا فضل الرحمن هم بیانونه و چې ان پي والا خیبر پښتونخوا غرقه کړه، او دا بیانونه وو. خو چې کله رژیم چینج کېدو نو دغه ازلي دشمنان چې د یو بل ډیر مخالف وو هغه داسې رونه شو چې یو وخت به مولانا صاحب او ایمل ولی په یو بل لاس اچولې او د خنداګانو ویډیوګانې به ډېرې راتلې. بیا تاسو کته چې د جمعیت علماء اسلام مشرانو به د ایمل ولی د پاره په جماعتونو کې ووټ اغستو او د هغې وکالت به کو. دا 14 میاشتې چې رژیم چینج وشوې دی چې په خیبر پښتونخوا کې کومه تباهي راوسته، په ټول ملک خو یې راوستې ده، خو زه چونکې دې وخت کې د خیبر پښتونخوا عوام ته مخاطب یم، نو هغې داسې کړه چې اوس ورو ورو د دوی هغه وارو پارتې خطا کېږي چې مخکې خو مونږ په مخالفت کې سیاست کوو، بیا یو ځای شوي سیاست مو کوو، نو دا مو خیال و چې بس عوام به په دې ډرامو نه پوهېږي. خو اوس د سوشل میډیا په دور کې ته دروغ نشي ویلی، عوام تا پسې زاړه کلیپونه راوباسي چې تاسو خو په یو بل دشمنان وی، اوس دوستان شوي او اوس بیا دشمنۍ ته وړئ. ایمل ولی خان الزام لګولی دی چې غلام علي چې دی په گورنر هاوس کې د کرپشن ګړ دی، او دا یوازې ایمل ولی صاحب نه دی لګولی، دا د مسلم لیگ نون اختیار ولیم لګولې، دا د پیپلز پارټي فیصل کریم کونډیم لګولې، او د عوامي نیشنل پارټي سمر بلور بیبیم لګولې، او د دوی اختلاف پس دی په بندر باندې. دا اکثر تاسو وګورئ کنه چې یو په میډیا کې خبر راشي چې غلو ډاکو والا او بیا د مال په تقسیم باندې وران شو، په یو بل ډزې وکړو، ډېر پکې مړه شو. اکه وخت را روان دی د دوی اوس دا ده چې یاره مونږ ته کم وزارتونه میلاو شوي دي او دوی ډېر اغستي دي. کلیم دا دی چې جمعیت علماء اسلام 11 وزارتونه اغستي او د نورو ته د درې واده کړی، هغه یې موله پوره نه دي ورکړی ځکه چې مشیران یې پکې لګولي. نو دوی وایي چې د الواغه دیګ دی ټول تاسو خورئ، موږ له پکې م څه راکې. نو اوس بیا اختلافات والا ډرامه به کوي، خو ګورې خیال وکړې دوکه پې نشئ، دا د دننه نه یوي، دا عوام دپاره وایي چې دا موږ ستاسو د حقوقو دپاره د حکومت نه راووتو، زما او ستا ورسره درد غم نشته. دا خو صرف دا ده چې موږ له ډېر وزارتونه راکې، که اوس دی ولا دغه غلام علي په ځای باندې د اسفندیار لیدلي یا د عوامي نیشنل پارټۍ گورنر کو، هر څه به ټیک شي، بیا به نه اختلاف وي نه به عوام حقوق وي. دغسې کو مولانا صاحب په عوامي نیشنل پارټۍ پسې خبرې کوي، کو د 11 په ځای دی ولا 15 وزارتونه ورکړو، بیا میس نشته، بیا عوام به خپل کار کوي، د دوی کار روان دی. نو ما وی چې درته دا ووایم چې د عوامي نیشنل پارټۍ او د جمعیت علماء اسلام په دې جوړېدو او رانېدو په ډرامو یقین مه کوئ، دا د دوی د مفاداتو گیم دی، دی کې د عوامو دپاره هیڅ نشته. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. ویډیو مو خوښه شوه نو کمنټ پې وکړئ، دوستانو سره یې شیر کړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.